ملاقات چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعہ شوی دی خو په ټیک ټاک او فیسبوک نه بیا ټیک ټاک آی ډي او دې ته پته ده چې ستاسو د مواده مخکې نه وو. بالکل دې ته ما ویلیو زما چې کوم پاکستانی وایب تا د 4-5 ورځې موږ یو ځای وګرځېدو هغه راته دوی کې نشته بل ایماندار ډېر زیات ایماندار دي صحیح پړی بالکل په زړه بهتر. Dia baik, dia punya family sangat-sangat baik. Dia respect lah. Cantik kan macam Malam Jabbar cantik sangat-sangat. Kita orang suka datang sini. मैं तो बुनेर से आया हूँ بنیر نه راغلی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او دا السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او دا ټایم سواد د سیاحتي مقام د واورو په حواله سره مشهور ملم جبه کې موجود یم. زمونږ سره دا ټایم یو داسې جوړه موجوده ده، الله دې د دې نوې زندگی مبارک کړي. د ده تعلق د بونیر سره دی او زمونږ د بلې خور تعلق چې کوم دی هغه د ملیشیا سره دی. دې نه تپوس کوم چې څنګه یې واده وکړو، څنګه مطلب دلته رالو، څونه عمر وشو او څنګه ژوند روان دی. د ټیم راکولو شکریا. خپل تعارف را سره وکړئ، نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق دی ستاسو؟ جی ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو. او جی زما نوم چې کوم دی آصف علي دی، زه د بونیر سره تعلق ساتم. بونیر سواړی سره چناړ کلی او جی ملیشیا کې رهایش پذیر یم. هلته خپله زندګي کوم، هلته کار روزګار کوم. دا زما وایف ته د تعلق ته ملیشیا سره دی او واده مې ورسره کړی، نکاحنامه هلته کې چې کوم دی سپاوس ویزا هر سره ته میلاو شوي دي. بس خپله زندګي کو هلته کار روزګار کوي. څنګه د واده وکړو؟ دا خو مطلب دا دی چې د ملیشیا سره د تعلق دی او تا سره څنګه ملاقات وشو، څنګه سلسله جوړه شوه؟ ملیشیا کې وجې زیات تر زموږ د ینګ کل چې کوم دی دوی ټیک ټاک استعمالي، سوشل میډیا استعمالي. نو د دوی سره زما ملاقات چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعہ شوی دی خو په ټیک ټاک او فیسبوک نه بیا ټیک ټاک آی ډي بیا واتس اپ ته خبره رااله جو ملاقات بیا لاړم د دې پلار سره والد صاحب سره ملاو شوم. منم جی نو بس واده مې سره کړی، ملاقات په سوشل میډیا شوی. جی سوشل میډیا باندې شو. نو څونه وخت شو د واده تقریبا 2 کال پوره شوي دي، 3 کال روان دي. دریم کال روان دي. الله دې تاسو ژوند کې برکت واچي، الله دې تاسو نه ژوند د خوشحالۍ وټ کې. دا راته وایي چې مخکې دلته واده شته که نشته؟ جی واده مې دلته کې کړی مې دی، کزن سره مې واده کړی، تر لور مې ده. هغې له اجازت درکړو چې وکړه واده ورسره؟ جی بالکل اجازت راکړه. او دې ته دا پته ده چې ستا دویم واده مخکې نه وو؟ بالکل دې ته ما ویلیو. کله چې زما د دوی سره په سوشل میډیا باندې خبرې اترې وشوې یا چې کله زما د دوی سره ملاقات وشو نو ما دوی ته ټوله کیسه وکړه چې دغه شان پاکستان کې زما واده دی او 2 بچي مې دي، که چېرې تاسو راځي او زما سره خپله زندګي خوښوئ نو بالکل زه تیار یم، واده کولی شم. بیا دوی ماته وي چې یاره زه به ستا سره په املا سره خبرې کوم. شرط را دی ښه دی چې لکه زه به ستا له والد صاحب سره او بیا خاص کر ستا سره پاکستاني وایف چې کوم ده هغې سره به خبرې کوم. که چېرې هغې اکسپټ کړه نو بیا به زه واده کوم، که چېرې داسې یو بل چا کور نشم رانولی. یا زنده باد. بالکل ټیک. ته راته دا ووایه چې دواړه خوشحاله دي اوس؟ جی بالکل خوشحاله دي. اوس چې زه راغلی یم د دې زما چې کوم پاکستانی وایف ته د 4-5 ورځې موږ یو ځای وګرځېدو او هغه انتهایي ریسپیکټ دله ورکوي. دی چې څنګه راله نو دی له پاکستانی کپړې 3-4 جوړې دي جوړ کړي دي. دا خو تیار دي، خو نور یو 3 جوړې نور دي هغه درخ کړي دي. جی او موږ تقریبا زموږ چې کومې نږدې علاقه دی پیر بابا داسې مطلب سواد پیزاګټ هغه را سره وځي او کور یو ځای خوشحاله دي. دا راته ووایه چې مطلب دا دی دا خلک څنګه دی ملیشیا خاص کر د دوی سره ژوند کول څنګه دي؟ د دوی ژوند چې کوم دی جی ډېر زیات نرم دله خلک دی ده او په ژوند کې انتهایي ژوند پرست خلک دی. به دې خبرې پروا نه چې یاره شر جنګ و یا واړه وال شو که نه یا داسې مطلب لکه ناسوتیا دا خبرې به دوی کې نشته. بل ایماندار ډېر زیات ایماندار دي. صحیح پړی بالکل په زړه بهترین دې نه تپوس وکړئ چې مطلب دا دی دې ته دا ملم جبه څنګه ولګېده، دا اسواتو څنګه ولګېدو او ستا په حوالې سره څه وایي؟ Oke, sekarang Ustaz Postekum. Sekarang ini Pak Caka sayang kawin dengan abang macam mana? Live oke kata. Lagi-lagi Pakistan punya culture macam mana? Cakap kuat sikit. Saya kawin dengan Asif. Live hoki sangat. Dia baik. Dia punya family sangat-sangat baik. Dia respect lah orang Malaysia. Lagi culture Pakistan macam mana? Macam culture Pakistan.
Di sana okey lah sangat. Lagi masuk Dia Pakistan. orang baik-baik layan kita orang. Lagi masuk suat malam jaba cantik ka tak cantik ka macam. Malam Jabah cantik sangat-sangat. Kita orang suka datang sini. दावी چې هزه پاکستان ته رالم د پاکستان کلچر مې پوه شو بل انتهایی زیات ریسپیکټ والا خلک ته کو هغه مطلب زما فیملی دا او فیملی نه علاوه خلک چې کم دي مطلب عام لوکل خلک چې کوم والګو نه او جی انتهایی ریسپیکټ مونږ دراکی ملیشیا والا خلکو ته بالکل ټیک زبلته یو دا خبر واضح کم لکه تاسو نوم سو آصف علي آصف علي څنګه چې آصف علي په سوشل میډیا باندې واده کړی دی نو دا یو خبر زموږ زمونږ ډیر شي پاکستانیان او په دې سوشل میډیا باندې د بهر ملکیانو جنکو سره تعلق واده د تورسي خو همیشه لپاره یو خبر یاد ساتئ چې چا سره دوکه مکوئ چې څه کوي صفا کوي نو د دې سره د پاکستان هغه ایمیج بم خکېږي خلک به په پاکستانو باندې اعتبار هم کوي نو زما په خپل خیال حق حلال نکاح او نکاح آسانول دا سبب خبره نه ده زما په خپل خیال زه دعا کوم چې تاسو ژوند خېستئ تاسو د خوشاله او دا مې د خور سره هم د دعا کوم چې دا په خپل ژوند باندې تاسو سره چې کوم واده دی وکړو زمونږ بل خور دا ژوند تاسو ټول خوشاله ولډک جی جی یو خبره بل کوم زه په ملیشیا کې چې کم ژوند کوم زیاتره خلک دا خبره کوي چې زموږ پاکستانی د ملیشیا والا سره واده کوي نو مطلب د نېشنلټي لپاره کاروبار لپاره نو زما الریډي ځال خپل کاروبار کوم زما سره تقریبا 45 کسان کار کوي صحیح شو نو انتهایی خپل ژوند دی او کله چې تاسو مطلب واده کوئ نو په صفا نیت سره په صفا زړه سره چیرې دا سوچ نه چیرې ز کاروبار یا ماته نېشنلټي ملاوي شي نو تاسو ژوند بخپل تیری بالکل ډیر زیات مننه موږ لاره کې اجازه ته بل پروګرام پورې په الله وسپارم پاکستان زنده باد ملیشیا زنده باد اوکې مهرباني